اللهم صل على سيدنا مولانا محمد علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله د خپل د دین د غلبې تذکره کوله چې زه به خپل دین دا پورا کوم او کوم چې د دین مخالفین دي د هغوی څومره کوششونه دي د دین د بندولو د ختمولو دا تمام بې ځایه دي. مثال یې داسې دی، یو سړی په ځمکه ولاړ دی او دی نور ته پوکي کوي، سپوږمۍ ته پوکي کوي چې د نور دا رڼا ختمه کړي، د سپوږمۍ رڼا ختمه کړي. دی نشي کولی. د الله دین ختمول د هغې خلاف سازشونه همداسې مثال دی. الله فرمایي ما خپل پیغمبر لیږلی دی په هدایت باندې او په دین حق باندې، او دا به تمام دینونو باندې غالب ګرځوم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، په هدایت باندې مراد نه قرآن مقدسه دی، شریعت دی. پیغمبر ته الله قرآن ورکړه، شریعت یې ورته ورکړه، دا لار ښوونه ده. هغه لار ورته ښیي چې کوم دی جنت ته رسي، هغه لار ورته ښیي چې په کوم الله رضا کېږي. ودین الحق، او په حق دین یې لېږلی چې اسلام دی. لیظهره، عام حضرات معنا کوي دا ضمیر راجع دین ته دی. لیظهره چې دغه دین غالب کې علی الدین کله، په ټولو دینونو باندې چې څومره دینونه دي په هغې باندې الله دا دین د اسلام غالب کړي. او عبدالله ابن عباس صاحب هو ضمیر پیغمبر ته راجع وي، او بیا د اظهار معنا کې اطلاع سره الله پیغمبر را ولېږه په حق دین. لیظهره، لیطلعه، چې دا پیغمبر خبر کی علی الدین کله، په مکمل دین باندې. نو الله چې پیغمبر ته کم دین او علم ورکړی، دا پورا علم دی، دا پورا دین دی. او نور حضرات دا معنا کوي چې دا دین الله غالب وګرځوي په نورو دینونو باندې. اوس دا غلبه کله حاصلېږي؟ نو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه د هغه نه روایت نقل دی او فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل لا یبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر، په مخ د ځمکه باندې به یو کور داسې پاتې نشي چې هغه کچه آبادي ده یا د تنبو آبادي ده، مگر دې ټولو ته به الله دین ورسوي بعز عزیز او ذل ذلیل. یو انسان چې هغه ځان ډېر عزتمن ګڼي، هغه ته به هم دا دین ورسېږي. که یو سړی نه مني الله به ذلیله کړي، خو دا دین به ورته ورسوي. نو په مخ د ځمکه به داسې کور پاتې نشي، دې ټولو ته به دا دین ورسېږي. نو رسیدل د دین او غلبه د دین دا رسیدل دی چې تمامي دنیا ته به ورسېږي. اوس یې څوک مني او که نه مني هغه جدا ټکی دی. ولیظهره، اطلاع ده په دې دین باندې، تمامه دنیا به الله په اسلام خبره کړي. او الله هغه شانتې کړي دي چې تمام انسانان یې خبر کړي دي. که هغه د پخې آبادی دی او که د کچې آبادي دی او که هغه د تنبو اوسېدونکی دی، خو الله د دین خبر ورته رسولی دی. دویم ټکی د غلبې دی. نو بیا څه حضرات فرمایي چې غلبې نه مراد غلبه د حجت او د دلیل ده. اسلام الله په تمامو دینونو باندې غالب ګرځولی په دلیل سره. منل نه منل جدا څیز دی، خو یوه خبره په دلیل ښوونه د یو انسان ذهن جوړول، دا د اسلام طریقه ده چې هر انسان ذهن جوړ شي او دا د هغه د طبیعت او د ذهن سره برابر دین دی. بیا په دلیل او حجت کې د اسلام سره یو دینه مقابله نشي کولی.
او که مراد تینا ظاهری غلبه واخلی نقم لیظهره علی الدین. دا سی وقت ہو کہ دنیا بانی دا اسلام یو راجو عام دا سم مسلمانان شو ملکون او صدانسی شو که اسلام و نمنو اسلام چکم داغی قبول نم کو خود اسلام نا پیر و مرعوبو او دا دی ما تحت او دی پسایہ کے جوان کو. دا سی زمانہ ہم او ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیا دا آغا آخری وقت سا لگئی کہ اسلام دنیا کی زندگی بتی رشی چکل اللہ غواڑی چی دنیا ختمی او دا قیمت پا نشاناتو کی دا نور و نشانو دا نخو سر یو دا عیسیٰ علیہ السلام را تک دے و دا مہدی را تک دے. او چی عیسیٰ علیہ السلام دنیا ترشی و مہدی راشی نو بیا با دیر غٹ غٹ غزونا غٹ جگڑی بشی دا اسلام با بیا تمام و تعام شی نور دینونا با ختم شی. ابو حریرہ صاحب دغه زمانی سا لگی چی بیا بدا صرف اسلامی نور بنائی. دا دین بعد بیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات شی دا خلق با دیر زر زر بیا گمراہ شی تمام با کافر شی یو بهم کلمہ گو پاتی نش بیا با پدیبان قیامت قائمی. ورنہ کہ اللہ پاک دا دین اسلام دا حفاظت و عدن نبی اغسطی کنا نو پتہ نہ لگی چی دا اسلام با پکم زمانہ کے ختم شلو. دا نور انبیاء چی دنیا تراغلی دا غیم امتون ہو دا غیم پیروکار و ملگری ہو لیکن پڑی دا لگا زمانہ کے 500 پسلو کالو کی بیا مکمل دا غی دین ختم شوے دے. او دا اسلام چونکہ اللہ وعدہ اغیس دے چی دا سب نشی ختم ہوئے نو زکا پی سونا کالا تیر چلو دا قصبئی بیا چکلا آغا موقع بانی اللہ اغوڑی چی قیمت راولی نو دا مسلمانان مومنان با تمام ختم شی بیا بس صرف کافر وی دا غی بدا سی مثال بی لکا سنگ چی ساروی دی دا سی مثال بی سنگ چی خر روان دی و خر پخریخی جی بل خر وطنوی چی دا کار گینی خده و یا بد دی یا گینی شرمے گی و کنا شرمے گی دارنگی غوادی و غیان دی و سپیدی سوک پسخی جی و سوک پسخی جی پدے که خور مور دا معلوم نہیں پدے که کنسا و غوجل معلوم نہیں چی ساسا کری دی دا انسانان بدا کشاریش بیا با پدے قیمت قائمی لیظہرہو چی دا غالب کی علی الدین کلہی فتمام الدینونو ولو کرہ المشرکون اگر چی بدی گنی مشرکان. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان ولو ان کثیرا من الاحبار والرہبان بے شک دیر دا علماؤنا دیر دا پیرانونا ان کثیرا من الاحبار بے شک دیر علماء دا اہل کتاب و یہودیانو والرہبان او دیر پیران دا نصرانیانو لیاکولون خامخدوی خری اموال الناس مالون دا انسانانو بالباطل فباطل طریقی. اللہ مومنان خبری چی دا خلق و باطل پردے مال خوری حرام نو مومنان اللہ خبر کا چپتا سبرا حرام و نخوری پردے مال و نخوری. مقصود عمدہ دے چی دا حرام و نزان خبر کے و دا آغوی دا غلط کردار تخفل نکی بیا تا بار بار دا قرآن ترجمہ دا اللہ قانون دے چی ہمیشہ دا پر دا عدل و دا انصاف خبر ولو کستا مخالف و دشمن ولی ندے خدا سے بنا کے انصاف سرا یہود دی نصرانیان دی دا چکم دا اسلام مخالفین دی خو اللہ پا دے غلب یو شان گز نرکا گی چی دا ٹول داسی دی بلکہ فرمائی ان کثیرہ دیر پاک داسی دی نو مانا دا دا چی سخ خلق پاکی نمشتی خو دیر داسی دی چاگے پر دی مالو نخری. لہذا دا اسلام اگا حقانیت دے چی دا چا سر پر زد نو دریگی یو انسان دبل سر پر زد شی یو قوم دبل قوم سر پر زد شی بیا دا آغا چی سون خوبایانی آغا تمامی پٹی کی او صرف نقائص بیا تمام قوم بحیثیت قوم بدنام کی نجدا سے ندا خوبایان پخپل سے نقائص پخپل سے رزق اللہ فرمائی دیر پاکی دا سیدی احبار علماء دلوی چونکہ آغا وقت علماء داد اہل کتاب و یہودیانو
او دا نصرانیان چې دوی بزان د صرف خپل عبادتونه کول دا شیخان او پیران الله وی دا دوانو جماعتونو کې داسې دي چې لا یاکلون اموال الناس دوی خوري مالونه د خلکو بالباطل په باطله طریقې سره باطله طریقه د رشوت په شکل کې یو بل فیصله کول فیصله بدل داسې کوم څونه پیسې برا کوي داسې رشوتونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات نه بیانول سره د دین چې د علم وجدار ک دوی حق خبر وکړو د پیغمبر صفت بیان کې خلق مسلمانېږي د دوی هغه مشری ختميږي چې کوم آمدنی د مال وغه ختميږي نو د پیغمبر صفات پټ د دنیا د پاره لومبنه پاره کې دی چې دوی به د ځان نسیز ولیکو دا د الله حکم دی دا د الله د خوانه دی او ما هو من عند الله دا الله د خوانه نو دا تمام صورتونه د حرام خوره په دې کې موجود لیاکلون اموال الناس دوی خوري مالونه د انسانانو بالباطل په باطله طریقې څنګه د ابوی دا ګنده صفت او عمدارنګي کپدی امت کې عالم دی او که غیر عالم دی خو چې د پردې مال خوري په ناجایزه دوکا ولا ورکه دا غي سره چې کوم دی اغلاط نه کې سببله طریقه حرام نو دا ټول په دې کې داخل شریعت دا دی چې ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل خپل مینس کې د یو بل مال په باطله طریقې سره مخوري نبی کریم علیہ السلام فرمایلی لا یحل مال امرئ مسلم د مسلمان مال خوراک بل د فر جائز نه دی الا بطيب نفسه دا مسلمان په خپل خوخه باندې خپل مال چاله ورکی او خو ټیک ده او چې د له خوخ نه نو نه بخوري عمدا سے ډیر مسائل په دې باندې ان تر دې چې مثال پتاور د ماشومان د ختمونه یې کنه آیا سړی په جبر باندې پیسې را غونډي هر یو بدون دونه خامخ راوړي کله به جماعت ته ناراضي ښه ناروا دي اوس که په خپل خوخه مثال دغه ماشومان دي دغه پلرونه دي په خپل خوخه چې را منګه ختم کو څوک را غواړي بیان د پر خرچه من برداشت مصطفی خنه کې وکړو او چې نه هغه وای نه کو او مولوی صاحب ورته وی چې 3000 او 5000 به خامخ را غونډوي او زما خامخ پروګرام کوم حرام دي چې داغه خوخه نه د څنګه نه پیسې اخلي داغه د خوخه نه بغیر پیسې نشي اغستره عامه د کپاغه باندې ته روړی غانې کوم چې په ارسه کې لا يحل الا بطيب نفسه د نفس په خوخه باندې عمدا سے بعض محلو بعضو کلو کې تنظیمونو په شکل باندې څومره چې مثال محله والے یره جبران به ارمیش کې 200 روپیا را غونډو دا به یو پان جوړو بیا که بالفرض څوک مرشي دا خرچه به داغې نه کو اوس دا تنظیم که څوک له پیسې نه ورکي بیا دا سره غم خادي نه کوي دا په زور پیسې اخیستل دي چا دا په زور پیسې اخیستل دي منه دي لہذا هر هغه ځای چې ته اجتماعي پیسې وي یا داسې بل څیز وي په خپل خوښه یې رجي پروګرام کو کلی کې مړ جمع دی راشي دا غنه بشری کې بیا پیسې لګو هر سړی په خپل خوښه ورکوي څوک زر ورکوي څوک 2000 ورکوي څوک 15000 ورکوي دا هر سړی طبيعت دی نو بیا ټیک ده او جبران ای خودل او اغستل بیا دا ناروي ځکه داغه د خوښه نه ده نه دا خود دوی صفت لیا اکل اموال الناس بالباطل او یسدون دوی خلق بندي عن سبیل الله د لار د الله نه د پیغمبر علیہ السلام صفات الټا کړه د لپاره چې څوک ونه پیژني نو دا د دوی قبائح او الله مون تاسو دین خبر کړي دي د لپاره چې د پردي هغه غلط صفات د ځان کې نه راوړي هو الذي الله غزاد ارسل رسوله چې لګلې د پیغمبر بالهدى په هدایت او دین الحق په حق دین ليظهره چې دا غالب کې علی الدین كله پټول دینونو ولو کرہ المشركون اگر چې بد غړي مشرکان یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولو ان كثيرا من الاحبار بشک ډیر د علماء او رهبان او د پیرانو
ليأكلون خامخ بخري اموال الناس مالون د انسانان بالباطل فباطل طريقين ويصدون ذي خلق بندي عن سبيل الله دلار د الله نا الله تعالی شزمن ویل اور د استاد رضا او د خپل دربار قبول کی صحت نصیب کی عافیت نصیب کی رحمت و کرم استغفر الله استغفر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله